السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو ائمه حضرات او د مساجدو د خطباو د علماء کرامو خدمت کې دا گزارش دی چې د اطلاعاتو مطابق د ویلیج کونسلو سیکرټریان صاحبان او پټواري حضرات د هغوی سره رابطه کوي او د هغوی اکاونټ د بینک معلوموي، د هغوی نوم، ډیټا وغیره دا معلوموي د اعزازیې د لیستونو او د فهرستونو تیارولو په خاطر باندې. چونکې علماو یکسر دا مسترد کړی دا د وجنه په دوی باندې دا پریشر دی چې تاسو موږ ته خامخا څوک تیار کوي چې د هغې لیستونو کې زموږ سره نومونه وي او هغه موږ برې ته چې کوم دی نو ور وښیو، هغه موږ شو کړو. دغه سلسله کې به انشاءالله انتظامیې سره خبره کوو چې کو د انتظامیې کوم کارکن په امام یا په خطیب باندې جبر وکړو نو جمعیت علماء اسلام به د غر په شانتي هغه انتظامیې ته مخې ته ودرېږي، په هغه ځای کې به ولاړئ او بیا د رد عمل انتظار د انتظامیې کوي چې د هغوی کوم شرایطنامه جوړه کړې ده او حلفنامه جوړه کړې ده او په هغې د امام او د خطیب نه به بیا دستخط اخلي چې ته به د خپلې مرضۍ تقریر نه کې، ته به د خپلې مرضۍ دعوت نه ورکې، ته به د چا د سیاسي جماعت نمایندګي نه کې او ته به د حکومت خلاف نه کې، ته به په چا تنقید نه کې. نو داسې قسم خبرې به په دې پسې بیا وروسته په دویم سټپ کې راځي چې د چا لیسټونه تیار شو نو د هغې نه به بیا په دغې حلفنامه باندې دستخط اخیستل کېږي. لہذا ټول امامان حضرات او خطیبان حضرات علماء کرام هغوی دي په دې خبره باندې آگاه وي، خبر دی وي چې دا یو ډېر لوی سازش دی او د علماو ازادي خودمختاري سلب کولو دپاره او هغوی د یو څو پیسو ټکو په عوض کې د حکومت د غلام جوړولو دپاره او بیا د هغې نه وروستو د حکومت د هغې بېدینه اقداماتو هغې ته د خاموش لارې ورکولو دپاره دا ټول خبرې دا کېږي. دا پیسه د بهر نه راغلې، زموږ مشرانو مسترد کړې، موږ یې اکثر مسترد کوو. زموږ کوم عالم خطیب امام چې په دغه لیست کې خپل نوم ورکو نو ویلیج کونسل د هغې د سیکرټریانو نه به انشاءالله مونږ ریکارډ او ډیټا بیا راخلو. د هغې عالم سره به زمونږ هیڅ قسم تعلق نه وي، هغه به د علماو په معاشره کې تنې تنها وي او بیا دغه چې کوم دی نو د غیرو ایجنټ او چمچا هغه به بیا کم از کم زمونږ سره د هغې هیڅ قسم څه تعلق او څه رشته دا به یې را سره باقي پاتې نه وي. زمونږ د طرف نه به هم د هغې سره مکمل سوشل بایکاټ او د هغې سره چې کوم دی نو مکمل د لا تعلقي اعلان وي. لہذا دا میسج کوشش وکړئ چې د واتس اپ ګروپونو کې خور کړئ او امامانو حضراتو ته د هغې غوږونو ته چې کوم دی نو دا ور ورسوئ. ډېره مهرباني، ستاسو ورور فضل غفور، خادم جمعیت علماء اسلام ضلع بنیر و خیبر پختونخوا.